بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. د بریان نړیوال تلویزیون قدرمن لیدونکو وخت مو په خیر. په امر اړم تر دې مهاله مهم او وروستیو خبرونو ته. نن شنبه د 1400 شمسي کال د اسد یازمري 13 چې د 2021 زیږدیز کال د اګست له 21 سره سمون خوري. په پیل کې راځو د مهمو خبرونو سرټکو ته. روان وضعیت د کنټرول په پار هڅې. محترم حکمتیار د روان وضعیت او هیواد کې د وروستیو تحولاتو په اړه د اسلامي امارت له مسؤلینو سره خبرې اترې وکړې. واک ته د اسلامي امارت په رسېدو سره د خلکو اندېښنې او امارت ډاډ. له یوې اونۍ په کمه موده کې کابل ښاریان د اسلامي امارت له چلند او کړنو څخه خوښي ښیي. په ورته وخت کې طالب چارواکي د امنیت د لا ټینګښت ډاډ ورکوي. انشاءالله تعالی موږ ټول ولس ته پوره اطمینان او ډاډ ورکوو چې موږ به چې څومره توان او وس کیږي په همغه اندازه به دوی ته امنیت ډاډمن کوو او د دوی امنیت به خوندي کوو. کشتار یک ذره کم شده. دقیقه وقت در روز 50 نفر 100 نفر در حکومت اشرف غنی میمرد. عوضی که او در مردم یا خلطه خون تیر کنه یا خلطه زور تیر میکرد. هیڅ خبر هم نشته ده. قراری ده دا د دښمن تبلیغ او دا د دې شیانو په خبرو باندې داخل نه غولېږي. هیواد کې د سیاسي خلا د له منځه وړلو په موخه کابل کې روانې هڅې. د اسلامي امارت د رهبرۍ زیات شمېر مسؤلین کابل ښار ته رسېدلي او د راتلونکي دولت د جوړښت په اړه یې هڅې روانې دي. له اسلامي امارت نه د ناټو غوښتنه. ناټو وایي طالبان باید د مشروعیت ترلاسه کولو لپاره له نړیوالو سره کړو ژمنو ته ژمن پاتې شي. او پاکستان په بلوچستان ایالت کې د چینایي اتباعو په موټر ځانمرګی برید. اوس هم بشپړ خبرونه ویان میلاد احمد حیران. د افغانستان اسلامي امارت جګپوړي چارواکي حاجي خلیل رحمان حقانی له محترم حکمتیار سره د هغه په کاري دفتر کې د هیواد په روان وضعیت او وروستیو بدلونونو خبرې اترې وکړې. د حزب اسلامي افغانستان محترم امیر له ښاغلي حقانی او ورسره مل پلاوي سره په دغه لیدنه کې د یو قوي متمرکز او ټول شموله حکومت په رامنځته کېدو، په هیواد کې د قدرت د خلا په ډکېدو او د عامه خدماتو د ژر تر ژره بیرته پیلېدو په تړاو خبرې اترې وکړې. د افغانستان اسلامي امارت د جګپوړو چارواکو د لیدنو په دوام د حزب اسلامي افغانستان محترم امیر ګلبدین حکمتیار په خپل کاري دفتر کې د افغانستان د اسلامي امارت یو بل جګپوړي مسؤل حاجي خلیل رحمان حقانی او ورسره مل پلاوي سره د هیواد په روان وضعیت بحث او د نظر تبادله وکړه. په دغه لیدنه کې د حزب اسلامي افغانستان محترم امیر ګلبدین حکمتیار له ښاغلي حقانی سره په هیواد کې د ټول شموله قوي او متمرکز نظام په جوړېدو خبرې اترې وکړې. محترم حکمتیار په دغه لیدنه کې د اسلامي امارت له مسؤلینو سره زیاته کړې چې په اوس وخت کې باید د قدرت خلا د غښتلي نظام په جوړېدو سره ډکه شي او په هیواد کې د عامه خدمتونو ژر تر ژره بیرته پیل کېدل به هم یو بل له اساسي کارونو څخه وي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم د حزب اسلامي افغانستان محترم امیر ګلبدین حکمتیار د افغانستان اسلامي امارت یو بل لوړپوړي مسؤل انس حقانی سره هم په خپل دفتر کې د هیواد په روان وضعیت او راتلونکي نظام په څرنګوالي لیدنه ترسره کړې وه. له ښاغلي حقانی سره د محترم حکمتیار دغه لیدنه پر داسې مهال ده چې د طالبانو د قطر دفتر رئیس او د افغانستان د اسلامي امارت مرستیال ملا عبدالغني برادر هم کابل ته را رسېدلی دی. له دې مخکې هم د افغانستان اسلامي امارت مسؤلینو هم ویلي وه چې هڅې روانې کړي چې هیواد کې یو ټول شموله او قوي نظام چې ټول افغانان پکې ځان وویني رامنځته کړي او په هیواد کې روان بحران پای ته ورسوي. یوه اونۍ کېږي چې طالبانو اسلامي امارت پر کابل ښار ولکه ټینګه کړې.
دوی خلکو ته د امنیت ټینګښت ډاډ ورکوي. د طالبانو اسلامي امارت مسؤلین ټولو ښاریانو ته د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکوي او له خلکو یې وغوښتل چې بیرته خپلو کارونو ته ستانه شي. په ورته وخت کې خلک د طالبانو اسلامي امارت پر راتګ خوښ دي او وایي چې د ښار امنیت د تیرو ورځو په پرتله ښه شوی. خو تر اوسه پورې دولتي کارکوونکو د کار په تړاو د طالبانو اسلامي امارت څه نه دي ویلي چې څه وخت به پیل شي. د طالبانو اسلامي امارت یوه اونۍ تېره شوه چې پلازمینه کابل په شمول بغیر د پنجشیر نور په ټول افغانستان ولکه وکړه چې ځینې ښاریان سخت ویرېدلي وو. د څو ورځو په تېرېدو سره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې یو خبري غونډې کې هیوادوالو ته ډاډ ورکړ چې د سر او مال ساتنه به یې کوي او زیاته یې کړه چې ډېر ژر به د ټولو ګډون حکومت په جوړېدو سره د هیواد سیاسي وضعیت بدل شي او د خلکو ژوند به هم بیرته عادي حالت ته وګرځي. د طالبانو اسلامي امارت مسؤلین وایي چې په ټول توان سره به د کابل ښاریانو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي او دوی له هیوادوالو څخه غوښتنه کوي چې چور او چپاول دې نه کوي. انشاءالله تعالی موږ ټول ولس ته پوره اطمینان او ډاډ ورکوو چې موږ به چې څومره توان او وس کېږي په همغه اندازه به دوی ته امنیت ډاډمن کوو او د دوی امنیت به خوندي کوو. نو موږ شپه ورځ په دې هڅه کې په دې کوشش کې چې خلکو ته د هوسا ژوند کولو زمینه برابره کړو او د چور او د چپاول مخه ونیول شي او تر څو د مظلومو مسلمانانو او ګرانو هیوادوالو حقوق پایمال نشي. امنیتي حوزه کې بعضې کسان نیول شوي دي شته دي چې ته پوښتنو لاندې دي ته ګروېښنو لاندې دي او انشاءالله تعالی د هغو سره به قانوني چلند وشي او هر چا ته به د خپل جرم په اندازه سزا ورکړل شي او د نورو خلکو نه دا غوښتنه لرو تر څو د چور او چپاول او په ښار کې د ګډوډۍ او بېنظمۍ څخه ډډه وکړي. له کله چې طالبان اسلامي امارات په کابل ښار ولکه ټینګه کړي امنیتي وضعیت ښه شوی دی. د مرګ ژوبلې یا چاودنې په تړاو راپورونه نشته خو یوازې په کابل نړیوال میدان هوایي ډګر کې بیا تر 40 کسانو پورې وژل شوي چې غوښتلي بدون د اسنادو بهرنیو هیوادونو ته ستانه شي. بل لوري ته طالبان اسلامي امارت مسؤلین وایي چې علم پر ښځینه او نارینه فرض ده نو ټول هیوادوال کولی شي بدون د کومې ویرې نه خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. داسې بې فامیله ښځې سته هغو ته موږ دا نه وایو چې ته نو معنا په خپل کور ور کې وږې تږې کښېنه بیا نو موږ معنا ته به ستا خدمت د څوک نه کوي. هغه ته خپله چینې لري هغه د خپل خدمت یې کوي موږ د هغو سره مخالف نه یو او که چیرې بالکل د مکتبو پر برابر باندې اسلامي امارت د هیڅ چا په برابر کې دا خبره نه کوي چې معنا یعنې خلاف دی مکتب ته نه پرېږدي یا یې دغه ته نه پرېږدي معنا ژوند و طریقې ته نه پرېږدي دا به بالکل ګرد ورکوي. دا اسلامي امارت د دې سره وفادار دی دا وفا به دوی ته ورته ورکوي. هممهاله ښاریان د طالبان اسلامي امارت د امنیت څخه خوښ دي او وایي د دوی په راتګ سره په هیواد کې د مرګ ژوبلې کچه ټیټه شوې چې له دې وړاندې به په ورځ کې 50 نه تر 100 کسانو پورې بېګناه هیوادوال وژل کېدل. کشتار یک ذره کم شده. دقیقا وقت در روز 50 نفر 100 نفر در حکومت اشرف غنی میمرد. عوضی که او در مردم یا خلطه خون تیر کنه یا خلطه زار تیر میکرد. کلی مردم به تشویش بود، هر روز جنجال بود، هر روز غلمغال بود، مردم غریبی کردن نمیتونست، مردم در به در خاک به سر بود. حالی که طالبان آمدن مجاهد صاحبا آمدن ما یا خوش هستیم اما یا امنیت باید تامین کنن زودتر حکومت داریشون هم معلوم کنن فهمیدی ارزانی را یک ذره بیارن بندرها را اعلام کنن فهمیدی دیگه شرکت ها را بسازن ملت داری خوب باید بکنن. کابل ښاریان خلکو ته ډاډ ورکوي چې له هیواد دې نه وځي او خپل هیواد کې دې پاتې شي او خپل کارونو ته د تیر په څیر دوام ورکړي. هیڅ خبره هم نشته ده کراري ده دا د دښمن تبلیغ او دا د دې شیانو په خبرو باندې داخل نه غولېږي. دا خپل وطن دی دا زموږ استاسي افغانستان دی ولا کم په اروپا کې پرده وشي ولا کم په هیڅ ملک کې پرده وشي او هیڅ ملک موږ تاسې نه قبلویم. خپل افغانانو خپل خاوره وساتي خپل خاوره کې پراته اوسېږئ جنګ نوره نه غواړو موږ صلح غواړو موږ وروره نوره دا د فساد نه ډک حکومت چې دلته و نیم وطن پوډري که نیم تاریاکي شو نیم پوډریان شو خو خپل یې په سترګو یینئ دیوالو لاندې پراته دي دا د همدغه مکاره دولت د لاسه. د تیرو ورځو په پرتله وضعیت په کابل کې ښه شوی خو خلک اندېښمن دي چې د خوراکي توکو بیې خورا لوړې شوي دي. خو د کابل ښار یو اوسیدونکی چې په بهر د هیواد کې کاروبار لري دوی له هیوادوالو څخه غواړي چې په داخل کې د هیواد کې پاتې شي تر څو په داخل د هیواد کې د خپل کار ترسره کړي. عمر امنیت په کې نام خدا دی چې دغلته د ډالر موټر د ډالر نه ډک څوک به داسې ورته هم نه ګوري نو نور څه رقم امنیت دا خلک غواړي د دې نه زیات امنیت نور څه رقم وي ورشه په سړک باندې ډالر او بوجي د کېده څوک ورته نږدې نشي کتلی
نو نور خو بل رقم امنیت خو نور نشته دی په دې وطن کې. زه خپله خارج کې اوسېږم د خارج کس یم هلته یو کاروبار لرم خو د هغې زه د عربو په مقابل کې یو هېڅ شی نه یم خو دا وطن داسې دلته انسان ته عزت هم ورکوي قدر هم ورکوي. زه دا وایم چې دا خلک هلته لاړ شي هلته به پردي مزدوري کوي هغه هلته به د دوی مستقبل نه ده معلوم. دا خو خپل وطن ده عمومي حب اعلان شوې ده چې کله حب اعلان شوله ورونه چا نه ډارېږي. طالبانو کې د یو شی زما ډېر خوښ ده چې دوی کومه واده وکړي هغه واده خپل ځای ته رسوي. د نورو حکومتونو کې به چې کومې وعدې موږ سره کړي دي په سلو کې 10% هم نه دي رسولي. دوی چې کله عفو اعلان کړه زه 100% مطمئن یم چې انشاءالله چاته به مشکل نه. د طالبانو اسلامي امارات د امنیت ډاډ پر داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې ګڼ شمېر هیوادوال د کابل نړیوال هوایي ډګر ته ځي او غواړي چې له هیواده بهر لاړ شي. د ویل ده چې تر اوسه پورې دولتي کارکوونکو د کار د پیل په تړاو طالبان اسلامي امارات څه نه دي ویلي. د راپورونو له مخې د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه یو شمېر غړي کابل کې راټول شوي او د راتلونکي حکومت د جوړېدو په لارو چارو خبرې کوي. د اسلامي امارت سرچینو تایید کړې ده چې د اسلامي امارت مرستیال ملا عبدالغني برادر هم له کندهاره کابل ته رسېدلی دی. د سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي ښاغلی برادر له یو شمېر جهادي مشرانو د حکومت له پخوانیو چارواکو او دیني عالمانو سره ګوري. د سرچینې په باور اسلامي امارت غواړي جلا ډلې رامنځته کړي چې د داخلي امنیت پر مسلو او رامنځته شوي مالي بحران خبرې اترې وکړي. د افغانستان اسلامي امارت یو شمېر غړي کابل ته راغلي د راتلونکي نظام په جوړښت او په هیواد کې روان بحران د ختمېدو پر څرنګوال یې له دیني عالمانو سیاسي مشرانو او پخواني حکومتي چارواکو سره خبرې اترې پیل کړي دي. د افغانستان اسلامي امارت ته نږدې سرچینې تاییدوي چې د اسلامي امارت مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر رئیس ملا عبدالغني برادر له کندهار نه کابل ته رارسېدلی او له یو شمېر جهادي شخصیتونو سیاسي څېرو او د حکومت له پخوانیو چارواکو او دیني عالمانو سره به وګوري. سرچینه زیاتوي چې اسلامي امارت بېلابېلې ډلې رامنځته کړي چې د داخلي امنیت په مسایلو او رامنځته شوي مالي بحران په تړاو خبرې اترې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم ملا عبدالغني برادر په کندهار کې له قومي مشرانو سره او جهادي شخصیتونو سره د هیواد په روان وضعیت خبرې اترې کړې وې. او انس حقاني هم په کابل کې د حزب اسلامي افغانستان د محترم امیر په ګډون له یو شمېر سیاسي څېرو سره لیدلي او پرون یې خوست کې هم د خوست ښار اوسیدونکو ته وینا کړې وه. د اسلامي امارت د مسؤلینو دغه لیدنې پر داسې مهال دي چې په افغانستان کې د اسلامي امارت د ولکې یوه اونۍ پوره شوه خو لا هم اسلامي امارت په دې نه دی توانېدلی چې یو حکومت. د ناټو سازمان عمومي منشي وایي که طالبان له نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې عملي نه کړي نو افغانستان به په یوه منزوي هیواد بدل شي. یانس سټولټنبرګ چې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ناستې ته وینا اوروله وویل چې په افغانستان کې هر څه له نږدې څاري او تر ټولو لومړی هڅه یې دا ده چې د ناټو کارمندان او هغه کسان چې له هغوی سره یې همکاري کړې له افغانستانه راوباسي. له دې وړاندې هم اروپایي ټولنې ویلي چې طالبان اسلامي امارت اوس پر کابل کنټرول لري او نړیواله ټولنه هغوی څاري نو باید له نړیوالې ټولنې سره ژمنې عملي کړي. له امریکا سره د کړي تړون مادو ته ژمن پاتې شي او د ښځو ماشومانو نارینهو او د اقلیتونو حقونه ورکړي. د ایانس په خبره پر تېرو 20 کلونو کې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ افغانانو په سیاسي اقتصادي ټولنیز او نور برخو کې ډېر پرمختګونه کړي چې اسلامي امارت باید له منځه یونسي او د ساتلو لپاره لا ډېرې هڅې وکړي. نوموړی ګواښ کوي که اسلامي امارت خپل ژمنې عملي نه کړي نو د ناټو غړي هیوادونه به یې په رسمیت ونه پېژني او انزوا ته به لاړ شي. ینس د افغانستان سقوط حیرانوونکی او نه اټکل شوی بللی او ټینګار یې کړی چې اسلامي امارت په رسمیت پېژندل باید مشروط کړل شي. دغه څرګندونې پر داسې مهال دي چې اسلامي امارت د پلازمینې کابل په ګډون ټول افغانستان تر خپل واک لاندې راوستلی او یوازې پنجشیر ولایت د دوی له ولکې وتلی ده او اوس مهال له افغان جهتونو سره د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه په سلا مشورو بوخت. خو د افغانستان اسلامي امارت وایي د واک انحصار نه غواړي او د داسې یو نظام جوړولو ته ژمنتیا لري چې د افغانستان هر قشر ځان پکې وویني. د ناټو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان روان ستونزمن وضعیت په اړه په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې افغانستان کې هر راتلونکی حکومت باید نړیوالو مکلفیتونو ته غاړه کیږدي. خو وایي د روانو شرایطو له امله له افغان چارواکو سره خپلې ټولې مرستې ځنډولې دي. د ناټو هیوادونو وزیرانو افغانستان کې په ټولو خواو غږ کړی چې د یو ټولګډوني حکومت د جوړولو لپاره کار وکړي. د ناټو هیوادونو وزیرانو افغانستان کې پر ټولو خواو غږ کړی چې د یو ټولګډوني حکومت د جوړولو لپاره کار وکړي چې
چې د میرمنو او لږکیو په ګډون ټول پکې برخه ولري او افغانستان بیا هیڅکله د ترهګرو لپاره د خوندي پټنځای په توګه ونه کارول شي. په اعلامیه کې همدا ډول د طالبانو اسلامي امارت نه غوښتل شوي چې له کابله د بهرنیو اتباعو او هغو افغانانو ته چې غواړي د دې هېواده ووځي د وتلو اجازه ورکړي. اعلامیه زیاتوي موږ په افغانستان کې له هغو کسانو چې په واک کې د غوښتنه کوو چې کابل کې د حامد کرزي هوایي ډګر په ګډون د دوی د خوندي او منظم ایستلو درناوی وکړي او اسانتیاوې ورته برابرې کړي. ناټو وایي زموږ سملاسي دنده دا ده چې خپل اتباع او هغه کسان چې له ګواښ سره مخ دي او په ځانګړې توګه هغوی چې له موږ سره یې مرسته کړې له افغانستان څخه خوندي وباسو. دا په داسې حال کې ده چې په زرګونه خلک د کابل هوایي ډګر کې راټول شوي او بهر ته د تلو په تمه دي. تر دې وړاندې د امریکا پوځ ویلي وه چې دوی له هوایي ډګره د خلکو ایستلو لړ کې له طالبانو اسلامي امارت سره په پرله پسې اړیکه دي او د دغه هیواد د دفاع وزارت ویان جان کربي ویلي د روانو عملیاتو لپاره د طالبانو تایید اړین دی. د قطر دفتر مذاکراتي ټیم غړي انس حقانی د خوست ولایت په اطلاعات فرهنګ ریاست کې د خوست خبریالانو، شاعرانو، لیکوالانو او مدني فعالانو سره غونډه وکړه. حقانی د خپلو خبرو پر وخت ګډونوالو ته وویل چې رسنۍ او خبریالان دې په بې پرې ډول خپل کار ته دوام ورکړي او خپل مسلماني او افغاني کلتور او فرهنګ ته په پام لرلو سره دې په اخلاص سره خپل کارونه ترسره کړي. حقانی د خپلو خبرو پر وخت ګډونوالو ته وویل چې رسنۍ او خبریالان د بې پړي ډول خپل کار ته دوام ورکړي او خپل مسلماني او افغاني کلتور او فرهنګ ته په پام لرلو سره د په اخلاص کار وکړي. نوموړي زیاته کړه چې اسلامي امارت د خپل وس او توان مطابق ستاسو هر قسم مرسته کوي. ستاسو د ستونزو اوریدو او د کار لاښه کېدو لپاره په ځانګړي کمیسیون کار روان دی چې ډېر ژر به یو فعاله کمیټه درته جوړه کړي. انس حقانی د خپلو خبرو په ترڅ کې زیاته کړه چې موږ تاسې افغانان یو او یو بل باید وزغمو، چاته پیغوریز خبرې ونه کړو او نه نظام کې ګډوډۍ هڅه وکړو. نوموړي حقانی له هېواد څخه تلونکي افغانانو ته هم ډاډ ورکړ او غوښتنه یې ترېنه وکړه چې باید له هېواد څخه د وتلو هڅې ونه کړي ځکه موږ دوی ته اړتیا لرو. زموږ نظام ستاسو نظام دی، هم دوی به پکې کار کوي. موږ د دې پر ځای چې دوی له هېواد څخه ووځي باید هغه مخکې تللي هېوادوال بیرته راستانه شي. د نورو هېوادونو پر ځای خپل هېواد ته کار وکړو. دا مو خپل وطن او خپل نظام دی. د غونډې په پای کې د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه وویل شول. د خبریالانو او رسنیو کارکوونکو ستونزې واورېدل شوې او د هغوی پوښتنو ته ځواب او د امنیت ډاډ ورکړل شو. د انس حقانی دا څرګندونې پر داسې مهال دی چې د خپلواکۍ پر ورځ بېلابېلو خبریالانو غوښتل چې دا ورځ ولمانځي، خو د طالبان اسلامي امارت له لورې وهل شوي او کمرې ترې اخیستلي دي چې خبریالان په دې کار سخت اندېښمن دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې امریکایي ځواکونو د جولای د میاشتې راهیسې شاوخوا 18,000 کسان افغانستان څخه ایستلي دي. بایدن په خبره یوازې د اګست د میاشتې د 14مې راهیسې چې افغانستان نه د یو شمېر کسانو د ایستلو بهیر پیل شوی، شاوخوا 14,000 کسان ایستل شوي دي او په وینا یې چې دا ماموریت به ادامه ولري. د بایدن په خبره یوازې د اګست د میاشتې د 14مې راهیسې چې د افغانستان نه د یو شمېر کسانو د ایستلو بهیر پیل شوی، شاوخوا 14,000 کسان ایستل شوي دي او په وینا یې چې دا ماموریت به ادامه ولري. هغه تیر ماښام په یوه غونډه کې د حملو احتمال د پام سره له کابله د وتلو عملیات خورا پراخ او ستونزمن وباله. له افغانستانه د وتلو ماموریت خطرناک دی، زموږ پوځیانو ته هم خطرناک کیدی شي او په ډېرې سختۍ ترسره کیږي. دا چې وروستۍ پایله به یې او څنګه وي یا زیانونه به ولري او یا که نه زه هم نشم ویلی، خو د اعلی سرقمندان په توګه ډاډ درکوم چې ټول ضروري امکانات به ورته ځانګړي کړم. هغه وویل امریکایي ځواکونو د کابل هوایي ډګر خوندي کړی او د نظامي الوتکو تر څنګ چادر شوي سوداګریزې الوتکې هم د کسانو په ایستلو کې مرسته کوي. امریکا د کابل نړیواله هوایي ډګر او د سفارت د مامورینو د خوندیتوب لپاره څه د پاسه 6,000 عسکر افغانستان ته استولي. جو بایدن همدارنګه زیاته کړه چې د هغو افغانانو د رایستلو لپاره هم د ټولو امکاناتو څخه کار اخلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یا حکومت سره د ژباړونکو په توګه یا بل ماموریت کې کار کړی وي. سره له دې چې طالبان اسلامي امارت عفو اعلان کړی، خو لا هم ګڼ شمېر خلک په هغوی بې باوره دي او زرګونه خلک د کابل په هوایي ډګر کې په دې نیت راټول شوي چې له افغانستان څخه ووځي. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا طالبان اسلامي امارت ته خبرداری ورکړی که په امریکایي پوځیانو یې برید وکړ سخت ځواب به وویني. د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ مشر فیلیپو ګراندي وایي که له وتونکو افغانانو سره مرستې ونه شي اروپایي ټولنه به له ګواښ سره مخ شي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمیشنرۍ مشر پیلیپو ګراندي وایي کله هغو افغانانو سره چې غواړي له افغانستانه ووځي مرستې وشي نو فکر نه کوي چې له دې هېواده په زیات شمېر خلک اروپا ته کډوال شي. له بلې خوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمیشنر ویاند شیبا مانتو پرون جمعه په جنوا کې په یوه خبري غونډه کې د افغانستان د روان بشري حالت په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه څرګنده کړه. د جرمني خبري اژانس DPI راپور ورکوي چې ښاغلي ګراندي پرون د اګست په 20 ایټالوي ورځپاڼې کوریر ډیلا سیراتا ویلي له افغانستانه د خلکو د وتلو کچه به په دې پورې اړه ولري چې ویریږي. له بلې خوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمیشنر ویاند شیبا منتون پرون جمعه په جنیوا کې په یو خبري غونډه کې د افغانستان د روان بشري حالت په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په افغانستان کې د روان بشري اړتیاو په خاطر اندېښنه لري او غواړي چې دا یقین ترلاسه کړي چې ټول هغه کسان چې اړ دي باید هیر نشي. میرمن مانتون زیاته کړه چې د ټول افغانستان وضعیت د بدلون په حال کې دی. هغې ویل که څه هم د طالبانو لخوا د کابل تر نیولو وروسته په ټول هیواد کې په جګړو کې د پام وړ کموالی راغلی خو وايي وضعیت روښانه نه دی او ډیری افغانان د راتلونکي په خاطر اندېښنه لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر له ایټالوي ورځپاڼې سره په مرکه کې همداراز ویلي یوازې په هغه صورت کې اروپایي ټولنې ته د ګواښ احتمال شته چې له افغان کډوالو سره سمدستي مرستې ونه شي او هغوی اروپا ته د تلو پرېکړه وکړي. ښاغلي ګراندي ویلي چې ښایي په غالب ګمان په لومړي ګام کې دا کډوال د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په تېره پاکستان او ایران ته تر یو حده تاجکستان ته ولاړ شي. د اګست په 15 کابل ته د طالبان اسلامي امارت له نوتو وروسته د افغانستان ګاونډیو نورو هیوادونو ته د افغان کډوالو د پراخې څپې د وتلو په اړه اندېښنې هم په سیمه او هم د اروپا په ګډون په نوره نړۍ کې زیاتې شوې. د راپورونو له مخې زیات شمېر افغان کډوال همداوس هم ترکیې ته رسېدلي او په دې هیواد کې له دې کبله د خلکو نارضایتي زیاته شوې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دي چې د ځینو اروپایي هیوادونو لخوا د کډوالو د مخنیوي لپاره په سرحدونو کې اقدامات له نړیوالو قوانینو سره غړونه ده او اوسمهال ټولو زیات افغان کډوال په ایران او پاکستان کې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له اروپایي ټولنې غوښتي چې له افغانستانه د کډوالو د څپې د مخنیوي لپاره سمدستي اقدام وکړي. د ترکیې ولسمشر دا څرګندونې پرون ماښام د یونان له صدر اعظم میتسوتاکس سره په ټلیفوني خبرو کې چې له افغانستانه د اروپا پر لور د افغان کډوالو د پراخې څپې پر وتلو متمرکزې وکړې. ترکیه وایي اروپایي ټولنه د افغان کډوالو د څپې مخنیوي ته اقدام وکړي. ترکیې ولسمشر دا څرګندونې پرون ماښام د یونان له صدر اعظم سره په ټلیفوني خبرو کې چې له افغانستانه د اروپا په لور د افغان کډوالو د پراخې څپې پر وتلو متمرکزې وکړي. د ترکیې د ولسمشر دفتر د ښاغلي اردوغان له قوله په یو بیان کې ویلي چې کله افغانستان او ګاونډي هیوادونو سره د مرستې لپاره لازم تدابیر ونه نیول شي نو له دې هیواده د کډوالو د پراخې څپې د وتلو امکان شته. اردوغان ویلي ترکیه چې له ایران سره په سرحدونو کې کلک تدابیر نیولي له تهران سره د افغان کډوالو په اړه خبرو په حال کې دي. اکثریت افغانان د ایران له لارې ترکیه او له هغه ځایه اروپا ته ځي. په عین حال کې یونان هم ټینګار کړی چې پرې به نږدې چې 2015 کال تجربه چې په ترڅ کې سلګونه زره کسان د قاچاقبرانو په مرسته په کشتیو کې له ترکیې څخه یونان ته ولاړ تکرار شي. ولسمشر جو بایدن د قطر له امیر تمیم بن احمد ال ثاني سره په خپلو ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله دوستانه اړیکو په لا ټینګښت وکړ. بایدن د قطر له امیر څخه له افغانستان څخه د امریکایي اتباعو د امریکا او نورو همکارو هیوادونو د ډیپلوماټانو او له ګواښ سره مخ افغانانو د راویستو په بهیر کې د سخاوتمندانه مرستو له امله مننه وکړه. او د امریکا او د نورو همکارو هیوادونو د ډیپلوماټانو او له ګواښ سره مخ افغانانو د راویستلو په بهیر کې د سخاوتمندانه مرستو له امله مننه وکړه. هغه له افغانستان څخه د خلکو د راویستلو بهیر په تاریخ کې د هوا له لارې د زیات شمېر خلکو د انتقال بې ساري عملیات وبلل او زیاته کړه چې دغه کار د قطر له همکاري پرته امکان نه درلود. ولسمشر د قطر له امیر څخه د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د تسهیل له امله قدرداني وکړ. دواړو مشرانو په افغانستان کې او منځني ختیځ کې د متحده ایالاتونو او د قطر د نږدې همکارۍ په اهمیت ټینګار وکړ. د یادونې وړ ده چې په کابل ښار باندې طالبان اسلامي امارت له تسلط وروسته د کابل له هوایي ډګر څخه د زرګونو بهرنیانو او له ګواښ سره مخ افغانانو د انتقال بهیر دوام لري. دغه بهیر د همګړۍ له بې نظمي سره مخامخ دی او د ګڼې ګوڼې او له الوتکو څخه د راولیدو له امله څو کسان پکې وژل شوي هم دي.
بل خوا د رویټرز خبري اژانس د ریپورټ له مخې په قطر کې د متحدو ایالاتو د العدید هوایي اډې ته د تر دې دمه 8,000 افغانان لیږدول شوي او د نورو خلکو د منلو ګنجایش نه لري. د امریکا حکومت ویل چې په اروپا، منځني ختیځ او منځني اسیا کې به یو شمېر هیوادونه له کابل څخه ورویستل کیدونکي امریکایانو او نورو کسانو ته د لنډ وخت لپاره ځای ورکړي. د ناټو چارواکي وایي د طالبانو لاس ته د کابل له لوېدو راهیسې له افغانستان څخه باندې 18,000 کسان ویستل شوي دي. د محمد اشرف غني ورور حشمت غني احمدزي له اسلامي امارت څخه ملاتړ اعلان کړ. د طالبانو په خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې حشمت غني احمدزي د اسلامي امارت له لوړپوړي غړي خلیل رحمان حقاني سره تر لیدنې وروسته له اسلامي امارت خپل ملاتړ اعلانوي. محمد اشرف غني تېره یکشنبه هغه مهال افغانستان پرېښود چې اسلامي امارت جنګیالي د ارګ تر 2 اوازو را ورسېدل. غني ویلي اوس په اماراتو کې دی او دغه هېواد ته په تګ سره د افغانستان د عزت په موخه یې د یوې خونړۍ تکراري پیښې مخنیوی وکړ. د غني دغې تېښتې د افغانستان د خلکو توند غبرګونونه له ځان سره لرل او په هغه تور دی چې د هېواد پرېښودو په وخت کې میلیونونه ډالر هم له ځان سره وړي دي. د کابل حکومت د پخوانی مشر محمد اشرف غني ورور حشمت غني احمدزی د افغانستان اسلامي امارت له لوړپوړي غړي خلیل رحمان حقاني سره تر لیدنې وروسته د افغانستان له اسلامي امارت نه خپل ملاتړ اعلان کړی. په هغه ویډیو چې د طالبانو لخوا نه خپره شوې ښایي د محمد اشرف غني ورور حشمت غني احمدزی د اسلامي امارت له غړو سره لیدل کیږي او له اسلامي امارت نه خپل ملاتړ اعلانوي. محمد اشرف غني تېره یکشنبه هغه مهال افغانستان خود چې اسلامي امارت جنګیالي د ارګ تر دروازې را ورسېدل. غني ویلي اوس په اماراتو کې دی او دغه هېواد ته په تګ سره د افغانستان د عزت په موخه د یوې خونړۍ تکراري پیښې مخنیوی وکړ. د غني دغه تېښتې د افغانستان د خلکو تن غبرګونونه له ځان سره درلودل او په هغه تور دی چې د هېواد پرېښودو په وخت کې میلیونونه ډالر هم له ځان سره وړي دي. حشمت غني پر داسې مهال له اسلامي امارت نه خپل ملاتړ اعلانوي چې ځینو رسنیو خبر ورکړی چې احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود هم له طالبانو سره د خبرو اترو میدان ته خپل رضایت ښکاره کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له پنجشیر پرته نو ټول افغانستان اوس مهال د اسلامي امارت د قوتونو تر کنټرول لاندې. بهرني خبرونه هم شته خو تر لږ ځنډ وروسته.